دې نظم نوم دی یتیم ماشوم د لیکوال نوم دی نورالبصر بصر صاحب. نورالبصر بصر صاحب صداسې لیکي چې چا اعلان کړی چې نظام کې به بدلون راځي، چا اعلان کړی چې نظام کې به بدلون راځي، دغه ښاغلی د زما زوی له جواب ورکړي، ورته دې داسې یو نصاب او یو کتاب ورکړي لکه د خان زوی چې د کور نه پتلون کړی راځي، یا دې ډاکټر جوړ شي او یا چېرته ښاغلی راځي. هغه چې ویني د شخصي سکولونو هغه واړه، هغه چې ویني د شخصي سکولونو هغه واړه کوم چې موټرو کې د کور نه ایستل کړي راځي. زما بچې به ما نه خامخا غوښتنه کوي. نو زما بچې به ما نه خامخا غوښتنه کوي چې ماله داسې بسته واخله، ماله داسې بوټان. زه بې جوابه شم څنګه ورته داسې دروغ ووایم چې درله دا اخلم او دا به درله هم واخلم. زه خو پنډي یم، په پړي مزدوري ګټم، په ډېره ګرانه باندې خپل کور له روزي ګټم. نو په داسې حال کې به زما زوی نه افسر جوړ شي، په داسې سکول کې به زما زوی نه ډاکټر جوړ شي، زه هم د دې ځمکې یو برخه یو انسان یادېږم. نو بیا دا فرق ولې دی؟ زه دې ولې ورکې سوځم؟ د دوزخي بچې به هم د دوزخي بچې وي، بس د پنډي بچې همیش به د پنډي بچې وي. نو بسره تل غریب سړی د جوالي بچې وي. خو داسې میاد شي پخوا زه چې لا ماشوم هم په هېڅ نه پوهېدم، خو داسې میاد شي پخوا زه چې لا ماشوم هم په هېڅ نه پوهېدم، نه مې د پوزې پاکول زده کړي وو، نه مې پرتوګ سم اغوستل زده کړي وو. د پلار نه پاتې شوم ډېر وړوکی، هره ورځ مور به مې وړو پنډکې په ډېرو کلو یې جامې خرڅولې، په چا یې سپینې په چا سرې خرڅولې. چې مزدوري به یې وکړه بیا موخه به خوړه، چې نه نو سړه به هم خوړه. هر ماښام ستړي ستړي ما ته به وه ډانګې په لاس غوټه یې شاته به وه، تینه پنسي په لر کې سپو خوړلې، شونډې به یې وچې اسپېلو خوړلې. چې په ښه بد په پوهېدو شو مزو، چې سکول ته د تلو او د راتلو شو مزو، نو کتابونو له پیسې نه وي، زما بسته نه وه جامې نه وي، زما بسته نه وه جامې نه وي. ما مور ته چغې او سوري کړلې، منډې به ما د دروازې کړلې، مور به په منډو را ایسار کړمه، د سکول وړو ته به یې خوار کړمه. خو یو ورځ د پلاستیک خلطه کې پر خو زما او د خان زوی بسته کې یو دوه کاپې 3 کتابونه کېښول، یو سلیټه سوی چاقونه کېښول، بس یو ورځ به چې زه پاس شوم، زه ورداخل په بلې کلاس شوم. خو بیا کتابونو له پیسې نه وي، هم قلمونو له پیسې نه وي، خو بیا کتابونو له پیسې نه وي، هم قلمونو له پیسې نه وي. نو مالک ته مور مې قرض ودار له لاړه، د کلي هر خان له هر خوار له لاړه، چا پیسې ورنه کړې ستومانه راغله لکه ګلۍ چې د اسمانه راغله. نو مالک ته مور مې قرض ودار له لاړه، د کلي هر خان له هر خوار له لاړه، چا پیسې ورنه کړې ستومانه راغله لکه ګلۍ چې د اسمانه راغله. کوټې ته لاړه چې په پټه یوړو، پټه په لو لاندې پټه یوړه، لږ ساعت پسې کتابونه راوړل، لږ ساعت پسې کتابونه راوړل، بسته یې راوړه قلمونه لاس کې. ما ورته ویلې مورې دا څه شی وړو؟ دا کتابونه دې د کومې راوړو؟ ما ورته ویلې مورې دا څه شی وړو؟ دا کتابونه دې د کومې راوړو؟ ویلې ما ستا سړه روټۍ خرڅه کړه، ما ستا روزي په یو وټۍ خرڅه کړه. اسمان ته یې وکتل، بیا وبڼېده، شوه په ژړا، خدای خبر څه ګڼېده. خو دومره مې واورېدو چې ای رازقه، ای د قدرتونو د جهان خالقه، هغه روټۍ دې هم سړه رانه کړه. اسمان ته یې وکتو، بیا وبڼېده، شوه په ژړا، خدای خبر څه ګڼېده. خو دومره مې واورېدو چې ای رازقه، ای د قدرتونو د جهان خالقه، هغه روټۍ دې هم سړه رانه کړه، خېټه دې هم چرې مړه رانه کړه. د مور ګیلې مې دا غوږونه کې دي، د مور خیرې مې دا غوږونه کې دي. زما به سر هغه روټۍ یاده ده، راته د مور هره سلګۍ یاده ده، راته د مور هره سلګۍ یاده ده.